خو یو ورځ کور ته راغلم، زما دغې مور او زما پلار خپل منځ کې ښکر اچولي وو، په جګړه وو. نو ما ویل چې زه خو غر کې ګډې بیزې وهم چې کله سره ښکر واچوي جګړه وي، نو راشه د مور پلار هم ووهه، دوی هم سره ښکر چولي. و یو بډا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته راغی، و ای امیر المؤمنین زه خپل بچي ووهلم. نو امیر المؤمنین ډېر زیات غوسه شو چې ته خپل بچي ووهلې. نو ډارې کې حکم وکړو چې هغه بچی حاضر کړي. چې کله بچی راغلو نو امیر المؤمنین ورته فرمایي چې بچیه ته خپل پلار وهلی دی؟ نو بچی ورته وایي چې ای امیر المؤمنین بالکل ما د پلار وهلی دی. نو امیر المؤمنین ورته وایي چې د پلار خو بچي باندې ډېر حق وي، تا د پلار ولې وهلی دی؟ نو د بچی ورته وایي ای امیر المؤمنین زه منم چې پلار په بچي باندې حق دی، خو د بچي په پلار باندې څه حق دی؟ نو امیر المؤمنین ورته فرمایي چې بچي په پلار باندې غټ حق دا دی چې دا به د خپل بچي دینی اسلامي تربیت کوي. نو دا بچی ورته وایي ای امیر المؤمنین زما پلار زما هیڅ تربیت نه دی کړی، زه لږ رالویه شویم، ما ته یوه ډانډره کړې ده او ګډې بیزې ورپره اخستي، ما ته وایي چې دا غر کې سراوا د ګډې بیزې، خو یو کار به کوې چې کله دا سره ښکر اچوي سره جګړه کوي دغې ډانډې سره به یې وهې. نو ای امیر المؤمنین زه خو غر ته ګډې بیزې بیایم او دا ډانډه دی راسره، پلار زما دغه تربیت کړی دی. خو یو ورځ کور ته راغلم، زما دغې مور او زما پلار خپل منځ کې ښکر اچولي وو، په جګړه وو. نو ما ویل چې زه خو غر کې ګډې بیزې وهم چې کله سره ښکر واچوي جګړه وي، نو راشه د مور پلار هم ووهه، دوی هم سره ښکر چولي دي. وایي د پلار مې ډېر ووهلو ځکه دا ظالم و، مور یې ته ډېره زیاته وهلې وه. نو په دې کې ما څه غلطي دی؟ نو که چېرته دوی زما تربیت کړی وی، ما ته دا یې ویلي وی چې د پلار دا حق دی د مور دا حق دی، ما به نه وهلو. خو ما ته ویلي وو چې ګډې بیزې سره وه چې ښکر سره اچوي وهه. نو چې کور ته راغلم مور پلار هم ښکر چولي ما ووهل پلار. نو عمر رضی الله تعالی عنه هغه پلار ته وایي چې ته خو یې ډېر ښه کړی وهلی، تا د خپل بچي څه تربیت کړی؟ که تا د خپل بچي تربیت کړی وی ته به یې نه وهلی. نن دغه بچي چې مونږ وهي مونږ ډبوي مونږ ته بدې ردې وایي، زمونږ خبره نه مني، بس زمونږ خپله غلطي دی ځکه مونږ د بچو صحیح تربیت نه دی کړی. ته د بچي صحیح تربیت وکړه، هغه به دې ستا قدر عزت کوي، هغه به دې ستا احترام کوي. ته د بچي تربیت نه کوې، سره ګډو بیزو غوندې دې پرېږدولي، بعضې پکې چرسیان دي، بعضې پکې پوډریان دي، بعضې پکې ایسماران دي، بعضې پکې غله ډکوان دي، بعضې پکې ګیمونه کوي. تا د بچي څه تربیت کړی دی؟ دا ښایي چې مړ کړی یې نه یې.